रहमान रहीम तासु द मीडिया द मलगरो ढेर शुक्रिया چې تاسو تشریف وروړی دی نن بیسیکلی یو ډیره تاریخي ورځ وه د هغې موږ جشن مناوو او بیا سپیشلی زموږ د دې سیمې یوت راوتی وو ځوانان ټول راوتي وو تاسو کتلي وو ځوانانو کې هغه جوش هغه جذبه او بیا څنګه چې هغې آرمي سره د یکجهتۍ اظهار وکړو سر بیسیکلی دا شی چې دی دا څنګه زموږ مشرانو وی سید ظاهر علي شاه صاحب چې دا سٹارټ د بوټو صاحب کړی وو بوټو صاحب چې مونږه پاکستانی قوم پاکستان اټامیک پاور جوړ کو بیا بی میزایل ټیکنالوژي روړه او بیا چې دا یو کال مخکې چې خپل دشمن لا زمونږه افواج پاکستان کم مو توړ جواب ورکړی دی نو موږ سره د هغې د خراج تحسین دپاره الفاظ نشته خو موږ په دې ورځ باندې دا عهد کوو دا واده کوو دا قسم کوو چې کله هم د دین د سربلندۍ دپاره او بیا پاکستان سالمیت دپاره د ځوانانو ضرورت راځي نو پیپل یوث ارګنایزیشن زرګو ځوانان به د آرمي شانه به شانه ولاړ یو د دشمن مقابله به کوي انشاءالله پېښور ډسټرک او نور لږ ډېر ملګري داسې وو چې جوخ نه راغلي وو داسې د پېښور سټي مشران راغلي وو مینه لرله او دا خو یو تاریخي نایټ او جشن و دی کې هم هر چاته ویلو چې تاسو راشئ دا چونکې دا ملک د حفاظت زموږ افواج یو سپاهي نه واخلې تر فیلډ مارشل صاحب پورې موږ ټولو ته خراج تحسین پیش کولو یو کوشش کوو په هغې کې تاسو کتلي دي سر چې څومره ځوانان راغلي دي او ځوانانو هغه جذبه هغه مینه بیا دې څوک دا نه وایي چې ځوانان پی ټي آی سره دي الحمدلله ځوانان پیپل پارټۍ سره هم دي او دا انشاءالله د ملک هرول دسته ده د پیپلز پارټۍ نه د موږ ځوانان د ملک هرول دسته ده جی سر صرف زما زړه کې نه تاسو د وړو وړو ماشومانو ته نه کتل آرمي ډرسې دی چولي وو او څه پته ده نن د آرمي زموږ د قوم د هر ځوان د سر چې دی فخر سره بلند کړی دی چې هغې څنګه په بھارت اټیک وکړو او بیا تاسو ریسنټلی وګورئ چې څنګه پاک ایران او د امریکا په جنگ کې پاکستان چې کم یو کردار ادا کو او بیا زموږ فیلډ مارشل صاحب سپیشلی چې کم کردار ادا کو لاړل او هغه با حفاظت خپل جزونو کا باندې روچت کل رای وستل نو دا موږ سره چې دا خو ډېر کم و مونږ تاسو ته ویلی نه شو مونږ هغه الفاظ نه لرو چې مونږ دی سره هغه سیلیبریشن وکړو خوشحالي منه وکړو چې نن مونږ د زموږ ملک یو محفوظ لاسونه تاسو ته وایم که نه تاریخي خبرې دي چې څنګه بھارت له جواب ورکول بیا هغې نه پس چې دی د جنگ کې د ثالثۍ هغه کردار ادا کول هغه روغه کول او بیا هغه مخ په بره بوتلل دا زموږ د پاک فوج جي هغه کارنامه ده او مونږ د نننۍ جشن نننۍ خوشحالي دا هغې سره یکجهتۍ هغه اظهار دی جي دا د ټولو ځوان پیپلز پارټي د غریبانانو مزدورانو کسانانو پارټي ده او نن دا ټول ځوانان چې یو دا بېروزګارۍ د لاسه مهنګایۍ د لاسه چې کوم ځپلي شوي وو هغه نن بیا خپلو قایدینو ته پیپلز پارټۍ ته راغونډ شوي وو زموږ یو ځل بیا نظر چې دی هغه بلاول بټو ته دی چې هغه به انشاءالله د پاکستان پرایم منسټر جوړیږي او د ملک او بیا د ځوانانو د محرومو ازاله به کوي او جی پیپلز پارټي خو داسې پارټي ده چې تاسو وګورئ د دې ځوانان جیالي وي جان نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں جان دینے والے ہوتے ہیں نہ ڈرنے والے نہ جھکنے والے اور نہ بکنے والے سیاسی استاد دی زما مشر دی زما والد صاحب نه پس دویم بابا مې دی او همیشه هغوی زمونږ ډېر زیات ملګرتیا کړې ده مونږ ته همیشه د مشرۍ هغه حق ادا کړی دی او هغې باره کې زه هېڅ هغه نه کوم او تاسو بهتر پوهېږئ هغه داسې یو شخصیت دی چې هغه په شانتې شخصیت بل نشي راتلی جي